او کله چې مانځه ته راځئ نو تاسو په مانځه کې سترګې مه پټوئ بلکې په کلاو سترګو باندې تاسې مونځ کوئ. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا د نبی علیه الصلاة والسلام دا حدیث بیانوي: اذا قام احدکم فی الصلاة فلا یغمض عینیه. وای تاسو کې چې کله څوک مانځه ته ودرېږي نو هغه د خپل سترګې نه پټوي بلکې په کلاو سترګو دې مونځ کوي. کلاو سترګو باندې توجه د سړي مانځه طرف ته وي، او که سړی په مانځه کې سترګې پټې کړي نو والله اعلم چې دا انسان به کوم جهان ته ورسیږي. چې مانځه ته راځئ نو په تور سر باندې مونځ مه کوئ بلکې ټوپۍ یا پګړۍ یا داسې رومال د دې شیزونو ډېر زیات اهتمام کوئ. البته که د چا مجبوري وي هغه سره دا شیزونه نه وي نو دا خو بیا بیله خبره ده، او که چا مجبوري نه وي مجبوري نه بغیر بیا هم تور سر لمونځ کوي نو دا خلاف ادب او خلاف سنت او مکروه کار ده. بعض یوه طبقه داسې ده الله پاک دې هدایت ورته وکړي، په سر باندې ټوپۍ ږدي او پګړۍ ږدي چې کله مانځه ته راشي عین بعینه د مانځه په وخت کې هغه د سر نه ټوپۍ لرې کړي یا سر نه پګړۍ لرې کړي. والعلم چې دا څه مطلب ده او څه ضد ده، څه حساب کتاب ده. نو په مانځه کې د ټوپۍ او د پګړۍ د دې ډېر زیات اهتمام کول پکار دي. حضرت وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه دا روایت نقل کوي، ای رأیت النبی صلی الله علیه وسلم و اصحابه فی الشتاء. نو زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې په ژمي کې حاضر شوم، فرأیتهم فی البرانس والاکسیة. نو ما ولیدل چې دوی په سرو باندې وږدې وږدې ټوپۍ وي او چادرو کې لمونځ کاوه، و ایدیهم فیها او د دوی لاسونه په چادرو کې دننه وو. د دې ته معلومه شوله چې ټوپۍ په سرول یا داسې د ټوپۍ موافق پګړۍ یا بل شی په سرول دا بالکل بعینه سنت ته، او که تور سر باندې څوک مونځ کوي دا بالکل خلاف سنت ته. او داسې صحیح بخاری کې حضرت حسن بصری رحمت الله علیه دا بیانوي: وکان القوم یسجدون علی الامامة والقلنسوة. وای صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به چې کله مونځ کاوه نو دوی به چې کله سجده کوله نو دوی به په سر باندې پګړۍ به وي یا داسې ټوپۍ به وي. نو د ټوپۍ او د پګړۍ اهتمام دا به صحابه کرام هم کولو. نو د دې کوشش کوئ چې مانځه ته راځئ نو په سر باندې ټوپۍ یا په سر باندې د پګړۍ اهتمام دا ضرور کوئ. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.